زمونږ په دې کلینیک کې چې څونه پیچیده امراض دي د هغې علاج کیږي. نن سبا د معدې مسله ډېره زیاته ده، نو بانچ چې دی نو دا زمونږ په هومیوپیتیک کې د هغې ډېر بهترین علاج شته دی. وسیر په 2 قسمه دی. د هغې موږ سره وداوټ سرجري علاج دی. ډېرو خلکو ته د ګردو د کاڼي مسلې دي، جوړونو مرضونه، د پټو مرضونه یا د ارکونیسا، نو زموږ هومیوپیتیک کې د هغې ډېر زیات بهترین علاج شته دی. بسم الله الرحمن الرحیم. زه ډاکټر زبیر شاه تاسو ته مخاطب یم د شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر نه. زمونږ په دې کلینیک کې چې څونه پیچیده امراض دي د هغې علاج کیږي. هغې کې تاسو وګورئ نن سبا د معدې مسله ډېره زیاته ده. عموما هر دویم دریم کس ته د معدې مسله ډېره زیاته راځي. د هغه د جلن یا د ګیز یا د قبضۍ یا د بدهضمۍ مسله ورته راځي، یا داسې چې د خېټه خرابه، کله سخته کله نرمه، یا داسې مریضان چې د هغې اني ټایم د معدې په وجه باندې د بدن دردونه یا د سر درد شو یا د بدن کمزوري ورسره راتلل، یا ورسره اعصابي چې څونه کمزوري دي هغه ورسره راځي، یا هغې ډېر زیات ډاکټرانو علاج کړي او هغې ډېر زیات مایوسه وي. نو د دې په بنا باندې چې ډېر زیات علاج وکړي او هغې مایوسه شي، نو بیا تاسو وګورئ ډېر د معدې مریضان چې څونه هم دي نو هغې عموما د ذهني کم میډیسن دي، نشاور میډیسن دي، هغه بیا استعمالي او مریضان نور مرضونو کې هم مبتلا کیږي. د هغې سره د بلډ پریشر مسلې ورته هم جوړېږي. د بلډ پریشر یا خو د ډېرو مریضان چې کم ینګ دي نو هغې پکې غورځېږي، کم چې مشران دي او د هغې ته د معدې مسله راشي نو هغې ته د هارټ پرابلم شو، یا لکه داسې ده چې ټیکیکارډیا شوه، لکه پلپیټیشن سیوا کېږي، د هارټ بیټ سیوا کېږي، یا بلډ پریشر زیاتېږي او د نورو مسلو کې هغې انوالو کېږي د سټمک د لاسه. بیا چې دا پیچیده امراض دا منتقل شي د معدې د مرض، نو باوسیر منتقل مرض چې کوم دی اخوني باوسیر په 2 قسمه دی. د هغې موږ سره وداوټ سرجري علاج دی. ډېر مریضان ته پکې اکثر د خوني باوسیر کې کراون پکې جوړېږي، کم چې غوټې دي یا ډکو میچازو کلمه چې کم ده نو ابار روزي، یا داسې چې په ډکو میچازو کې جلن یا سوزش ورته مسله جوړېږي. بادي باوسیر کې عموما د ملا درد او د ګیس والی لګیس پکې ډېر زیات وي او د غوټې چې کم دي دا پکې جوړېږي، یا په ډکو میچازو کې د خارښ یا د سوزش تکلیف راځي، کم چې بادي باوسیر دی. دې سره ورسره د فیسچولا چې کوم بیا دا مرض ډېر زیات شي نو فیسچولا جوړېږي، او فیسچولا چې دی دا ډېر زیات کرونیک ډیزیز کې راځي او ډېر ټایم د مریض نه خرابوي. خو دا مریضان سرجري مو کوي نو دې ته دا تکلیف چې دی دا دوباره واپس راځي. په هغې کې د ډکو میچازو کې درد راځي او پین شیپ چې کم دی نو داسې ونته کې کراون شانتي نیم په ډکو میچازو ځای کې دن نه وي، نیم باري او د هغې نه سره رطوبت کېږي، بدبودار رطوبت تی کېږي، یا تی وینې اخراج کېږي او مریض ته په ناسته کې یا چېرته موټرسایکل سفر شو یا د ګاډي سفر شو په هغې کې ورته ډېر زیات شکایت راځي. ما چې تاسو سره څونه کیس ډسکس کړو نو د دې موږ سره ډېر زیات بهترین علاج شته دی، چونکې دا د دغې مرضونو سره تړلې مرضونه دي او دې سره دا سیوا کېږي. بیا تاسو وګورئ نو د کډني مسلې چې دي نو دا هم ډېرې زیاتې دي. ډېرو خلکو ته د ګردو د کاڼي مسلې دي، یا د یو ټي آی انفیکشن چې کم دی نو دا عموما زنانو ته ډېر زیات زر کېږي او هغې ډېر زیات پریشانې وي په تشو میچازو کې، هغې زخم شکایت جوړېږي، آر بي سي پکې راځي، فسټ سیل پکې راځي، ویتیلیل سیل وغیرہ نور داسې کم چې یوریټس دي ګن راځي پکې، یا پکې اکزلیټ راځي. نو په دې په وجه باندې مریضان ته ډېر زیات تکلیف وي او کم مریضان چې په ګردو کې کاڼي نو علاج لږ ډېر زیات علاجونو سره د هغې په ګردو کې پړسوب یا انفیکشن نور زیاتېدل یا ډایلیسس طرف ته تلل نو دا کرونیک ډیزیز ته هغې بیا مبتلا کېږي. نو زموږ هومیوپیتیک کې د هغې ډېر زیات بهترین علاج شته دی. بل چې کوم نور ډیزیز دي د جوینټ ډیزیز چې کوم دي لکه تاسو وګورئ جوړونو مرضونه، د پټو مرضونه یا د ارکونیسا، نو زموږ هومیوپیتیک کې د هغې ډېر زیات بهترین علاج شته دی. ډېر مریضان داسې دي چې د ارکونیسا رګونه ووایي خو د هغې باوجود هم هغې ته د ارکونیسا شکایت وي، یا د مهرو غوښې والا چې دی نو دې سرجري هم وکړي او د سرجري نه باوجود هم هغې ته دکه د مهرو د شکایت بیا راځي، یا اپریشن چې دی نو د هغه ډېر کامیاب نه وي، د خپو چې کم لکه پیرالیټک شي، لکه بیخي کار پرېږدي، یا داسې چې مریض بیا ګرځېدی نه شي نو د هغې نسخانات هم ډېر دي. نو زموږ په هومیوپیتیک کې د هغې ډېر بهترین علاج هم دی او وداوټ سرجري علاج پکې شته. کوډس سلیپ وي یا ریهایډریټ شوي یا د اوسټیوارترایټس مرض چې کم دی، یا د یوریک ایسډ په وجه باندې، یا د آر افیکټر چې کم بیماری دي د پټو مرض دی نو دی موږ سره ډېر بهترین علاج شته دی. بل په ډیزیزو کې تاسو وګورئ نو د جګر مرضونه هم ډېر زیات دي. د جګر مرضونه تاسو وګورئ عموما د خوراکونو په وجه باندې، یا داسې چې هیپاټایټس سی شو نو دا د نورو څه وجوهاتو په وجه باندې هغه راځي،
یا د بلیډ استعمال شو یا نور داسې چې د مریض سره هیپاټایټس سی چې دی د هغې نور هم چې دا سره تعلق ساتي او د هغې نه دا لږي انوایرمنټلی هم داسې کېږي لکه تاسو وګورئ چې څوک داسې نیګیټیو اکټیویټي انوالي نو هغه کسان چې کم دي خاص کر یانګ هلکان شو یا نور شو او هغې دا شان کوي نو هیپاټایټس سی شکایت او د هیپاټایټس بی چې کم دی یا فیټي لیور شو یا تاسو وګورئ نو ډېر مریضان داسې دي چې هغې د معدې په مسلې سره او سره فیټي لیور شکایت راځي هم چې میادي ته به ده یا د ایچ پایلوري مسلې ده نو په اینه باندې چربي راشي نو دغه مریض ته ډېر زیات د ګرمۍ شکایت راځي او اکثر په خوراک کې د دې په خېټه کې ګړګړاهټ ډېر زیات راځي او یا د خېټه چې ده نو هغه بالکل ډول په شان غټي او هغې ډېر زیات شیم هم محسوسوي په دې کې چې زموږ خېټه ډېره زیاته غټه ده اوبیسټ کېږي یا د خوراک د زیاتوالي په وجه باندې عموما د خوراک د زیاتوالي په وجه باندې دا مسلې راځي د اینې چې هیپاټایټس سی مسله ده نو موږ سره د هغې ډېر بهترین علاج دی هیپاټایټس بی شو د هغې هم ډېر بهترین علاج دی د یرکان شو یا د کمپیټي لیور دی یا د ایچ بي ټي نه وګوره تاسو ډېر خلک داسې دي چې د ایچ بي ټي په وجه باندې ډېر پریشان دي هومیوپیتیک کې د هغې ډېر زیات بهترین علاج دی او د هومیوپیتیک چې دی نو د دې 0% لکه هېڅ سایډ افیکټ وغیره نشته دی ډیزیزو کې تاسو وګورئ نو بانچ چې دی نو دا زموږ په هومیوپیتیک کې د هغې ډېر بهترین علاج شته دی بانچمن عموما زنانه علامات چې دي د هیڅ کمی یا د زیاتی د لیکوریا په وجه باندې یا د موټافي په وجه باندې یا د ډیر زیات لګداسي چې زنانه اوبست وي او داغي د مینسز بندش هم وي لکه سو میاشتې داغي مخواري نه راځي او داغي وجود ساته غټیږي یا د هارمون پرابلم په وجه باندې یا سره سولو په وجه باندې نو د دې په بنا باندې داغي ویټ نور سیوا کیږي یا د خوراک زیاتوالی په وجه باندې یا تایرویډ ګلینډ چې داغي چې کم هایپو تایرویډ چې کم دی نو کی ویټ سیوا کیږي کم چې هایپر دی نو اکثر عموما په دغه غور کې دا کم چې خلک ته عموما غور وي د دې په وجه باندې اکثر د ډیرو زنانو ته بچی نه کیږي په دې کې چې پرخ وي نو زنانو ته چې کم لګداسي چې کم وي دا غور نو د کې زنانه غټيږي او چې کم زیات وي نو هغه سترګم باروزي او زنانه ډیر زیاته وکیږي او محواره کې باقاعده پرخ راځي د ټیوبونو د بندش مونږ سره ویداوت سرجری علاج دی د دې د وجه هم بچی نه کیږي یا د چکم زنانه او بو ولا یا غوخي ولا رسولي داغه په وجه هم د ډیر زنانو ته بچی نه کیږي د دې مونږ سره علاج شته دی بل عموما زنانه تاسو ګوره حمل جوړ شي یا د 3 میاشتو یا د 2 میاشتو حمل بار غورځيږي نو زموږ هومیوپیتیک کې د دغه د لپاره بهترین علاج دی د عموما د جراثیم وجې د ټاکسو یا د بروسیلا یا د سیچ یا وزنی کارونو کې داګه سره ورځيږي یا سنور حادثات راځي یا بلډ پریشر وجه نو زموږ سره بهترین علاج دی د فیمیل د انفرټیلیټي وجه دا چې د دې په وجه باندې اکثر عموما زنانو ته بچی نه کیږي یو وجه پکې دام د چې په مخ باندې په چهره باندې یا په ټول بدن باندې داګه ډیر زیات یختر راځي دغه زنانو ته هم عموما بچی نه کیږي کم چې د میل علامات دي نو هغه عموما تولیدي جراثیم په وجه باندې داغي کامن وجه دادا چې چاته جراثیم کمی نه داغي عموما بچی نه او یا بیخي نیل وي نو هغه مریضان له دا مشوره ورکو چې تاسو موږ 3 میاشتې علاج وکړي چې کم نیل والدي یا 1% یا 5% یا 10% والا نو 3 میاشتې علاج سره بیا موږ ته باقاعده پته لګي چې دا مریض روانيږي یا نه روانيږي دا بیا موږ مریض له مشوره ورکو خو عموما کامن وجه چې دا نو داغه د تولیدي جراثیم په کمی په وجه باندې یا دای د پوته چې کم دی انډي په وجه باندې د انډي کې سم مسله راځي نقص راځي یا د پراسټیټ ګلینډ په وجه باندې یا د اغیدا سي چې س کمزوري راغلي یا نیگیټیو اکټیویټي فالو کړي یا د اختلام په وجه باندې یا جریان په وجه باندې یا نور ډیزیز دی داغي په وجه باندې داغي سپرم کاونټ کم شوی نو زموږ هومیوپیتیک کې د ای بهترین علاج دی بانچ دی دا قابل علاج مرض دی کو فرق زنانوي یا مردانه زموږ کلینیک چې دی نو دا الشجاد ال سرویس سره دا واقع دی او نیز چې وسره دی چملا میډیکل سنټر او زموږ کلینیک چې دی د شاه هومیوپیتیک میډیکل سنټر په نوم باندې واقع دی برناوګه کې زمونږه امبیلا بونیر د چې کوم لار ده